بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده نمبر 22 نمبر 22 ما جاز لعذر بطل بزواله. کم شی چې بنا بر عذر جایز شي نو که عذر ختم شي دغه جواز به واپس باطلیږي، ناجایز به جوړیږي. بل تعبیر دی ما ثبت لعذر يزول بزواله، او بل تعبیر دی الضرورت اذا اندفعت، ضرورت چې کله دفع شي لم يبح له ما وراءها، سړي دپاره ضرورت نه اخوا یعنی ضرورت نه پس بیا هغه شی مباح نه. وضاحت د الفاظو ما جاز لعذر، عذر مجبوری ته ویل کېږي. اصطلاحي تعریف موجم لغت الفقهاء کې داسې دی: جمع اعذار د الحجة التي يقدمها المخالف لرفع اللوم عنه. هغه حجت ته ویل کېږي چې مخالف فریق د خپل ځان نه د ملامتیا د لرې کولو دپاره ذکر کوي. بې ایمانه ما مه ملامته کوه، ما ته پلان کې عذر و. مفهوم د قاعدې هغه دا چې کوم اشیا بنا بر عذر جایز وي نو بس به دغه مجبوري دغه عذر ختم شي، دا کوم عارضي عذر او مجبوري چې وه هغه حکم به واپس ناجایزه جوړیږي. بعض علماء دا قاعده مخکې قاعدي ما ابيح للضرورت يتقدر بقدرها مترادفه ګرځولې ده، خو حقیقت دا دی دواړو کې فرق دی. الته بیان د دیو چې کله ضرورت او مجبوري وه عیني دغه ضرورت په وخت کې به څه ګنجایش وي، د جواز حد به څه وي د هغې بیانو. او دلته چې کله دغه ضرورت او مجبوري ختم شي، دغه ضرورت او مجبوري ختم شي نو بیا به صورتحال څه وي، حکم به څنګه لګي د هغې بیان دی. فرق باندې ورسېدلی. هلته دغه ضرورت او د مجبورۍ خبره وه چې قایم وي نو حکم به څنګه وي، حد به څه وي، طریقې کار به څه وي. او دلته چې ختم شي تفریعات یې موږ قدرې کې د باب د ایلا په باب کې مسله کړې ده. یو سړي ښځې ته داسې ویلي دي، قسم یې کړی دی چې 4 میاشتې یا د هغې نه زیات به تا ته زه نه نږدې کېږم، ټول عمر 6 میاشتې کال. نو موږ ویلي که چېرې 4 میاشتو کې دننه ور نږدې شو نو کفاره د قسم به لازم شي او طلاق ملاق به ختم شي، او که 4 میاشتې تېرې شولې ور نږدې نه شو طلاق باین به واقع کېږي. بې نږدې کېدل ښځې ته 4 میاشتو کې دننه دا دي جما به ورسره کوي. او که یو سړی په جما کولو نه و قادره، بیمار و، لرې و، او غوښتلې چې زه طلاق باین د ځان نه بچ کړم، بس قسم کفاره به ادا کړم، نو طریقه به څه وي؟ نو موږ ویلي په خوله دې رجوع وکړي. فی باللسان ذهن کې مشته که نه قدري مسله وه. ورپسې دا هم ویلي وو که چېرې دغه عذر ختم شو، سفر ختم شو، بیمار و بیماری ختمه شوله ولا 4 میاشتې نه دي ختمي، نو هغه فی باللسان چې بنا بر عذر جایز واپس ختم شي، اصل حکم ته به راشي، جما به کوي که ویې نه کړله طلاق باین به واقع کېږي. دویمه تفریع من قدري کې دا ویلي دي چې کله ضرورت و نو الشهادت علی الشهادت به جایز وي. یو سړی د ځان په ځای ګواهان جوړولی شي، بیا که دغه ضرورت ختم شو، بیمار و نه شو تللی د مجلس عدالت ته، یا لرې په سفر و مجلس عدالت ته نه شو حاضرېدلی، بیا عذر ختم شو، او لا الشهادت علی الشهادت کې کوم دویم ګواهان دي، فرو ګواهان، هغو له ګواهي نه ده ورکړې، عذر ختم شو، نو دا حکم ختمیږي، خپله به راځي اصل ګواهي به ورکوي. درېیمه دا موږ قدرې کې ویلي یو سړي سره یو شی امانت دی، نو کوم ځای کې چې د خپلو اشیاو حفاظت کوي هملته به حفاظت کوي. که په بل ځای کې حفاظت وکړلو هلاک شو تاوان پې راځي، خو که په کور کې اور بل شو د په کور کې یا یې ځان سره راخیستې و کښتۍ کې، کښتۍ
غرق کېدلو ته نږدې شوه نو دې صورت کې ورته اجازت دی دغه شی دې بل کور ته وارتی داسې وکړه نه بلې کښتۍ ته دې وارتی ولې عذر دی نو او بیا که کور کې اور بند شو مړ شو او دغه کښتۍ چې واپس ټیک شوله مثلا او دا سامان اوس هم لا په بل کور کې په بله کښتۍ کې دی هلاک شو تاوان پرې راځي عذر ختم شوی دی او تا اوس هم هلته لا پرېښې همدغه شان څلورمه د مسله نفس دا ده چې کله مبیع کې عیب وي مشتري مبیع واپس کولی شي خو چې په مبیع کې عیب جدید هم پیدا شوی یعنی کله چې مبیع د مشتري په قبضه کې هم پکې یو نوی عیب راغلی نو بیا مشتري نشي کولی چې مبیع بای ته واپس کړي خو که دغه عیب لرې شو د کوم په وجه چې مشتري بیه نه شو واپس کولی هلکه دا صورت ورپسې ماده کې ووایو داسې ووایه مبیع کې عیب او به مشتری چې دا مبیع چاله بکرۍ ورکړې وه دا کوم مثال مې چې ویلو دا ورپسې ماده کې ولګي بیا وورئ یو سړي یو شی واخیستلو بل یې بکرۍ باندې ورکړلو نو تاسو ته پته ده د عقد اجاره چې ده چې کله د دې مودې بیان شوي نو د عقد لازم وي یک طرفې څوک نشي ختمولی تر څو چې موده نه وي ختمه یو سړي یو شی واخیستلو بل یې کال پورې کرۍ باندې ورکو نو د کال نه مخکې یک طرفه څوک هم نشي ختمولی ها که عذر پېښ شي ختمولی شي اوس په دې مبیع کې عیب راووتلو او مشتري غواړي دا مبیع کومې چې په کرۍ بل له ورکړې دا واپس کړمه بایې ته نو دا عذر دی نو دا پې ختمولی شي دا اجاره ختمولی شي نه رسوي پې خو که دغه عیب ختم شو ویم واپس اجاره به خپل ځای واپس قایمه کړي مثلا شپږ میاشتو کې دته پته ولګېدله چې مبیع کې عیب دی نو اجاره ختمه کړله او مبیع بایې ته ویوړله بایې ورله هغه عیب واپس ختم کړلو نو د کوم عذر په بنا باندې چې اجاره ختمه کړې وه هغه عذر ختم شو واپس به مستاجر له ویسي او بقیه کوم موده پاتې ده په اجاره کې هغه به قایمه کړي کرۍ به د هغې ته اخلي پنځم نمبر عدت په دوران کې عدت الوفات کې ښځه د کور نه بار نشي وتلی که عدت الطلاق هم نشي که عذر و په عدت الوفات کې نفقې څه بندوبست نه و د هغې دپاره بار وتلی شي ما جاز لعذرن بیا که د نفقې بندوبست جوړ شو عذر ختم شو واپس قصه ختمه بیا به نشي وتلی همدغه شان کوم عباداتو کې موږ مسایل بیان کړي دي چې کله اوبه نه وي تیمم باندې کار کېږي ما جاز لعذرن اوبه پیدا شولې تیمم قصه واپس ختمه بطل بزواله یو سړی په ولاړه نه و قادر په ناستې مونځ کو په ولاړه واپس قادر شو واپس په ولاړه باندې مونځ کوي ما جاز لعذرن بطل بزواله کوم مونځونه په ناسته کړي خو شوي دي آینده کې یادو یو سړي سره کپړه نه وه بربنډه باندې مونځ کولو بس چې کوم یې کړي شوي دي خو که کپړې پیدا شولې بس یې په بربنډه باندې نشي کولی دغه شان پاکې کپړې نه وي نجسو کې کولو بالفرض پاکې پیدا شولې آینده کې به په پاکو کې کوي دغه عذر ختم شو حکم هم ختمیږي جواز د نجسو کپړو قاعده نمبر 23 درشتمه ماده اذا زال المانع عاد الممنوع کله چې معنی ختم شي نو کوم شی چې منع دی هغه واپس شي تفریعاتو کې بیانو المانع معنی خپل لغوي معنی ده كل ما يمنع سواه ويكون حائلا دونه شیخ مصطفی الزرقاء تعریف لغوي تعریف دا کړي هر هغه شی چې بل لره منکې او حائل جوړيږي دغه مقابل کې او اصطلاحي تعریف ولدا کړي دي كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره هر هغه شی چې دغه وجود د بل انتفاع غواړي مستلزم وي دغه انتفاع لره د دې په مقابله کې شرط دی وجود د شرط چې هغه د بل وجود غواړي او وجود د معنی چې د بل انتفاع غواړي نو دواړو کې منافات دی په وجود د معنی سره
ممتنع کیږي ممنوع او په وجود د شرط سره مستلزم وي وجود د مشروط لره. به د موانع دو قسم دي، یو معنی هغه چې عارضی ختميږي، یو معنی هغه چې هغه نه ختميږي. عارضی معنی مبیه کې عیب پیدا شو، مشتری کولای شي چې مبیه بای ته واپس کی، نو دا مبیه کې عیب چې دی عام طور داسي چې وایي واپس ختمولای شي، نو که عیب ختم کړل د مبیه نه ناقصه به واپس ختم شي د واپسې والا. او بل معنی چې هغه دایمي نه ختميږي، لکه قاتل چې دا محروم د خپل مقتول د میراث نه، اوس د دې ختمېدو څه طریقه نشته دي. مفهوم د قاعده کوم شی چې بنفسه جایز وي مشروع وي او د یو عارض په وجه باندې د یو خارجي عارض او معنی په وجه باندې هغه ممنوع او ناجایز جوړ شي، غیر مشروع جوړ شي، نو حکم دا که دغه معنی دغه عارض ختم شي اشیاء واپس جایز شي. ونه رسېدلې یو شی فی نفسه مشروع دی، مشروع جایز دی، یو معنی په وجه باندې ناجایز جوړ شوی، معنی ختم واپس به جایز شي. همدغه شان دی یو شی حاصلېدل چې دی فی نفسه مشروع دی، جایز دی، حاصلولی شي، د یو مانع په وجه باندې دغه حصول چې منو معنی ختم شو، حاصلول به واپس جایز شي. د دې لپاره آسان مثال، یو شی ته اینی او به منځ کې څه پرده راله اوسینه اینی حایل راله منځ کې که پرده لرې شو واپس به اینی. مخکې کومه قاعده تېره شوې ده، ما جاز لعذر بطل بزواله، د دې نه مخکې قاعده تېره شوله. او اذا زال المانع عاد الممنوع منځ کې فرق دی یو نه ده. دلته وایي مخکې قاعده کې وایي ما جاز لعذر بطل بزواله، یو شی اصلا چې دی غیر مشروع دی، د عذر په وجه مشروع شوی تیمم ووه پناسته منځ وکړه، عذر ختم شو واپس به غیر مشروع شي. او دلته اصلا مشروع دی، د عذر په وجه غیر مشروع شوی، عذر ختم شو واپس به مشروع شي. دواړو منځ کې خیلمی تضاد دی، فرق دی پکې. تفریعات تاسو ته بدل چې وارث چې دا یو سړی خپل وارث ته وصیت نشي کولای، دا مسله ده. الا لا وصیت لوارث، یو سړی دی بچی نشته دی نو ورور یې وارثي، ورور د باري وصیت وکړو، دا وصیت نه رسي ځکه چې وارث دی کنه. وارث به دغه سړی دغه موسی د مر نه مخکې بچی وشو، زوی وشو، زوی نو زوی چې موجود وي ورور خو به نه وارث، نو وصیت به واپس ټیک شي. اذا زال المانع، مانع ختم شو، وارث کېدل، عاد الممنوع، ممنوع به واپس راشي، موصاله جوړېدل. دویم یو سړی مبیا اخیستی به بیا فاسده باندې، شرعا ورته حکم دا دی بای ته هم مشتری ته هم چې بیا فسخه کوي، دا څه ده کنه. خو کچری دی مشتری د مبیا مخکې خرڅ کړي په دریم کس، موږ هدايه کې ویلي قدرت کې چې وس د فسخ والا حکم ختم شو، صاحب د هدايه ولا وجه ذکر کړي دا مبیا بای ته واپس کول شریعت حق دی. او مخکې مشتری باندې خرڅ کړي وسی د بل مشتری نه اخیستل او واپس بای ته ورکول د بل مشتری نه اخیستل دغه حق دی. وران وی ویل دغه دویم مشتری چې دی د صبرې خودل د حق دی. نو اوس دا کار کول چې دا غنه واخلو اول بای ته ورکو د شریعت د حق په وجه به د بنده حق پامال کو، حالانکه شریعت مستغنی دی، خیل بده بنده د حق ساتل شي، دې د وجه نه به نه رالو. برحال مسله دا ده چې هر یو ته شرعا حکم دی چې بیا فسخه کوي، خو که جری مشتری مبیا مخکې خرڅ کړي بیا نشي فسخه کولی، یا چاته هبه کړي بیا نشي ختمولی، یا چا سره برهن کیخي مرتهن حق پکې راغلی بیا نشي فسخه کولی. خو توجه جی کچری دی مشتری د موهوب لهونه په دغه شی موهوب کې رجوع کړه واپس ته واخیستلو. اذا زال المانع عاد الممنوع، وثبت شریعت حکم متوجی شي لکه
فاسد به هم کړی واپس یې کوي مرتهن شي مرهونه واپس واخیستلو بنده حق ختم شو شرط حق وس متوجه شو اذا زال المانع عاد الممنوع به فسخ کوي او دویم مشتری چې دی دا هغه مبیه کې هغه ته پیدا شو هغه دی مشتری ته مبیه واپس کړله نو دې دوه صورتونه دی مونږ ویلو قدرت کې که په قضا د قاضي واپس کړي دا به فسخ ده د دې دوړو ترمنځ فسخ ده ثالث په حق کې فسخ ده نو ثالث چې هغه بای اول له واپس دیږي ورته او کچري د په وجه باندې بغیر د قضا د قاضي نه واپس کړي د دې دوړو ترمنځ د مشتری اول او مشتری ثانی ترمنځ د فسخ ده ټیک ده خو د ثالث ترمنځ فسخ نه ده به جدید ده نه چې به جدید ده نو اوس دا شی غیر شوخه تبدل ملک پکې رااله نو اوس یې نشي واپس کولای هی بل مثال یو سړی بل ته څه شی هبه کو نو تاسو ته بدل زموږ د حنابو په نسبت باندې هبه کې واهب واپسی کولی شي په قضا د قاضي یا د موهوب له په صاحب د هدایت دلته څه غب شان لګولې ده کله هبه مسله کې کله کله لګي یو شان جملې راوړې دي په قاضي د قضا او د مشتری پر رضا د موهوب له پر رضا دغه شان هغه اشعار په شان برابر کړي دي درې څلور پورې جملې دغه شان دي برحال واهب چې دی شی موهوب کې کچری موهوب له راضي وي او یا قاضي فیصله وکي واپس کولای شي تاسو دا کنه خو کچری موهوب له په شی موهوب کې زیادت کړي او زیادت متصله وي دمع خزقه قصه خو یاد ده کنه به واپس نشي کولای مثلا آبادی جوړ کړي مثلا ونی کړي پکې کوستا موهوب له داسې وکي چې د زیادت متصله لري کی آبادی ختم کی ونی کټ کی به واهب رجوع کولای شي خی بل مثال مال دا ورسو ذکر کو هغه ده مشتری ته د مشتری په قبضه کې پیدا شوی به جدید چې ورته ویل کیږي دا غینه پس ای به قدیمی مومندلو کم چې د بای د قبضه د وخت نو نو تاسو ته بدل وسې نشي واپس کولای ځکه ای به جدید پکې راغله خو کچري مشتری د غایب جدید ختم کړلو نو اذا زال المانع عاد الممنوع دغه معنی به وجه مبینه نشو واپس کولای وسې واپس کولای شي هدي یو کس بل ته څه شی هبه کو هغه ورته په عوض کې بل څه ورکړه مثلا موبایل یو ته عوض کې ورکو نو چې کله په هبه کې عوض وي دمع خزق دمع عین عوضو نو واهب په شی موهوب کې رجوع نشي کولای به څوک مستحق دی عوض وروته لو د واهب نه عوض ویوړلو نو واهب واپس رجوع کولای شي اذا زال المانع عاد الممنوع یو سړي چاله کور په کری مانی ور کړی دی مثلا د کال شپږ میاشت پکې اوسېدلو به قرآن شو نو کله چې قرآن شي نفت نه خستل کیږي نو کرایدار مانی لزومی کرایم ختم شي میش دوو کې د موجر دا کور دوباره جوړ کو اموده د اجارې لا باقی د کال وخه نو بس به اجاره قائم شي اذا زال المانع عاد الممنوع او کله چې بس قائم شو دغه قریب دوباره شروع شي ماشوم چې یو واقعا ویني د ماشوم گواهی نه قبليږي قاضي په مجلس کې گواهی ورکړي خو کچري بالغ شول او دغه نه بس ادا صورت رااله وسی ورکول شي ځکه اذا زال المانع عاد الممنوع معنی څه عدم بلوغ ختم شونه بل قاعده نمبر 24 سلیرشتمه ماده الضرر لا يزال بمثله ضرر بمثل ضرر معنی نه زایل کیږي بل تعبیری الضرر لا يزال بالضرر بل تعبیری زوال الضرر بلا ضرر زوال د ضرر بکو خو بغیر سره ضرر مفهوم د قاعده اساس ذهن کې به موږ په نور لسمه ماده کې الضرر يزال کی د ضرر شرایط ذکر کړیو کله ضرر زایل کیږي هغه کې یو دا چې ضرر به متحقق وي کې خیلمي ضرر فاحش
ضرر بنا حق مصلحت مشروعه کې به ضرر وي مصلحت مستحقه کې به ضرر وي 5 شپږم نمبر دلته پکار دی چې ضرر زایل کو په مثل ضرر باندې نه زایل کو مکه بیان دی دلته خجی لنډه دا الضرر یزالو کما نور لسمه ماده وا دا ماده دغه د پاره قید دی الضرر یزالو خو ګره لا یزالو بمثله مثل معنی نه دې ماده کې وایي چې ضرر به په مثل ضرر نه زایل کو معلومیږي چې ضرر زایل کېدلو لپاره به ضرر زایل کېدلو کې مختلف صورتونه جوړیږي څلور صورت جوړیږي دوه کې به ضرر زایل کو او دوه کې نه یعنی دا ماده او نور لسمه ماده چې دواړه وجنګو داتې جوړیږي اول چې ضرر زایل کې بداسي طریقه باندې چې مقابله کې د سره ضرر را نشي الضرر یزال څنګه چې نور لسمه مسله کې ماده کې بیان شوی نو داسې به کوو حکم داده دویم ضرر زایل کولو په وجه باندې مقابله کې ضرري وړو کې ضرر راځي وړو کې نبه بم وړو کې ضرر برداشت کو خیر ده خدا کوم غټ ضرر دی د بزایل کو نه ضرر یزال وي لکه رست څنګه 2526 ماده روانه ده يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام نو ضرر عام دی لری به کو خیر ده که ضرر خاص راشي همدغه شان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف اشد ضرر بلری کو اگر چې په مقابله کې اخف ضرر راشي دریم صورت د یو ضرر د زایل کولو په وجه باندې مقابله کې غټ ضرر راځي دا اوس نشو لري کولای بس دا ضرر دی دا ان شاء الله اذا تعارض مفسدتان يروع اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما کې راشي څلورم صورت د یو ضرر د زایل کولو په وجه باندې مثل ضرر راځي دغه بیان دی ماده کې دی نو مجموعه څو صورت شو څلور دی صورت کې موي چې د یو ضرر زایل کولو په وجه باندې مثل ضرر راځي نو بس نه به لري کو نو د یو ضرر زایل کولو په وجه چې ضرر بل نه راتللو اله به زایل کو یا راتللو اخف یا خاص اله به زایل کو او که غټ ضرر راتللو یا مثل ضرر راتللو به نه زایل کو تفریعات هي یو سړی مبیا واخیستل عیب به کیو مندلو خو به جدید هم پیدا شوه چې کله مبیا د مشتری په قبضه کې و اوس مشتری ته ضرر دی عیب جن مبیا ور سره ده خو کوسی بای ته واپس کین نو هم پک بای تم ضرر دی بای ورته دغه جدید ضرر نه سالم ور کړی و او مشتری ته سره دغه جدید ضرر واپس کین ضرر دی کنه دی نو من قاعده ویل ضرر لا یزال بمثله اول طبق کی مادم و چې ضرر یزالو نو طریقه بدای چې رجوع بالنقصان به وي کې مشتری ته وایو چې کلمه بیا کې عیب او څومره قیمت دی او عیب نو څومره دی تا خو به عیب ولا قیمت ور کړی دی نو څو پیسې به واپس کی یو سړی یو دو چت مکان دی بر چت دی یو سړی دی اولاندې چت چره د بل دی دا وران شو بر چت والا غواړي چې زه د خپل حصہ جوړه کوم خدا بالا جوړي چې لاندې چت والا خپل حصہ جوړه کی خپل چت جوړ کی نو قاضي لاله او د لاندې چت والا نه جوړي نو قاضي لاله قاضي ته وی چې لاندې چت والا ته وایي چې د لاندې چت جوړ کی چې زه خپل چت بر چت جوړ کوم نو قاضي به جبر نه کوي په لاندې چت والا باندې ځکه بر چت والا ته ضرر دی اوس کله دی بوجه باندې موږ لاندې چت والا باندې چت جوړول لازم کو نو د تم ضرر دی ضرر ولا یزال بمثله حکم دی نو سبق و ضرر یزالوم دنو ضرر زایل کولم پکار دی هغه دا چې دی بار چت ولا ته وو یو دواړه جوړ کا البته څومره پیسې دی ولګولې بلاندې چت باندې ترڅو چې لاندې چت ولا نه درکړي ترغه وته مفرید خو نه شولې دریم یو سړی مقروض دی مقروض هغه باندې به داسې جبر نه کوي چې د بل نه قاضي به داسې جبر نه کوي چې د بل نه قرض راواله او قرض خواته ادا کړه ضرر لا یزال بمثله څلورم نمبر
قرض مقروض چې دی مقروض قرض خوا سره څه شی رهن کیږي مثلا غوا ده نو خرچه د شی مرهونه خو په راهن باندې داسې ده که نه حفاظت به مرتهني خو د هغې کوم ذاتي خرچه ده خو به راهني اوس راهن خرچه نه کوي په شی مرهونه غوا باندې نو که د مرتهن داسې وکړي چې شی مرهونه خرڅ کړي او ځان له خپلې پیسې واخلي تي نو دې کې خو راهن ته ضرر دی ځکه د مالک شی د هغه د اجازت نه غیر خرڅول دي او کچري عمدسي بریدي خپل خرچه پې کوي نو بیا خو مرتهن ته هم ضرر دی کني کوي د حیوان به مړ شي بیا مرتهن ته ضرر دی حق وصولي به نه کېږي نو قاضي له بلال شي او عدالت نه به اجازت راوالي خرچه به پې کوي څومره خرچه چې کوله راهن پسې به حسابوي پوه شولې په دې طریقه باندې به الضرر یزال کېږي 5 نمبر یو شی دی مثلا جرنده ده دو درې کسانو منځ کې مشترکه ده تقسیم نه قبلوي که تقسیم یې کوو منفعت یې ختمېږي نو په دې کې ځینو ملګرو ویل چې د اشتراک کې موږ ته ضرر دی اشتراک رانه ختم که ضرر ختم که تقسیم یې که حالانکه شی داسې دی که تقسیم یې کې مکمل ضرر یې نفع ختمېږي نو دلته ضرر ختمول دي په برداشت کولو د غټ ضرر باندې مقابله کې غټ ضرر راځي داسې به نه کوو خجی نو اوس کوو به څه دا خبره پاتې شوله الضرر لا یزال بمثله کې که ضرر نه زایله کېدلو سوا د دې نه چې مثل ضرر راشي یا غټ راشي څه به کوو نو بس دا کم ضرر چې دی دا څه له زایله کې بس دا برقرار پرېږده نو لکه یو سړی دی او د لوږې نه مري او خاصه خوراک پروت دی د بل سړي هغه د خپل د لوږې نمرې کوي نه کی نو اوس دا خبره چې هلکه هم دغه خوراک ته وکړه نو هلته بیا هغه ته ضرر دی نو بس حکم متدار ته دې مل شي دغه خوراک مه کوه هغه بچ شي قاعده نمبر 25 يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ضرر خاص به برداشت کوو د دفع کولو د ضرر عام دپاره بل تعبیر یجبر صاحب القلیل للکثیر جبر بکیږي قلیل والا د پاره قلیل باندې د کثیر والا د پاره يتحمل اخف المفسدتين لاجل اعظمهما رسم ادم را روانه ده ستاسو کزین کی الضرر لا يكون قديم شپغم ماده کې موږ د ضرر تقسیم کړو یو ضرر خاصو بل ضرر عامو به د هر یو دو اقسامو فاحشو غیر فاحشو ضرر فاحش هغه چې یو سړی نه بل ته ضرر یو دا غیر مشروع او دا دغه نسی وای ضرر فاحش یو سړی یو عمل کوي او د عمل په وجه بل ته ضرر یو شریعت د عمل غیر مشروع ګرځولې ناجایز کړي د ضرر فاحش ته او کله د عمل شریعت جایز کړي به بل ته ضرري به بل ضرري غیر فاحشي نسی وکنه بل تمویلی والضرر لا يكون قديما کی ضرر خاصه بهر حال دغه شان دي بل ضرر عامه دي ردیم دوه قسمه دي فاحش او غیر فاحش ادا تعریف میونه کړل ضرر خاص چاته وي ضرر عام چاته وي دا خو پاتې شو نو دمخ کې ویلو ضرر خاص هغه ضرر ته ویل کیږي چې خاص فرد شخص ته پکې ضرري د سړی د کور ګټر دی هغه بندي او ضرر عام هغه ضرر ته وي چې مفاد عامه ته ضرر وي لکه د یو سړی د کور د ګټر ګندو بنیر تلويږي خلکو ته ضرر دی یا لار باندې رواني دي خلکو ته ضرر دی به موږ هر یو بدو قسمه دي فاحش او غیر فاحش خجی نو دا تقسیم ول ضروری وکا چې ضرر دوه قسمه دي خاصه دی او عامه دی لکه قاعده کې وایي چې یو طرف ته ضرر خاصه او بل طرف ته عامه نو موږ بداسي کوو چې برداشت وکړو ضرر خاصه او کوشش به دې کوو چې ضرر عامه دفع کوو وجه سره دا خبر وجه برستو کو ضرر خاص او ضرر عام دا به موږ پیژنو څنګه چې دا ضرر د سیوایا موږ ول د وړو کې ضرر په وجه باندې با ارتکاب د غټ ضرر نه کوو بلکې وړو کې ضرر به برداشت کوو غټ بلری کو
نمنګ به عمل بدی ماده منی څنګه کو یعنی موږ ته بس پته لګي دا وړو کې ضرر دی او دا بل غټ دی نو ووري یو طرف ته ضرر خاصو قدیم ماده کې بیان دی یعنی خاص فرد خاص شخص ته ضرر مقابله کې مفاد عامه ته ضرر نو دا خاص شخص ولا ضرر به ضرر خاصي دا به برداشت کو بل بدفکو همدغه شان یو طرف ته لږ ضرر دی او بل طرف ته ډیر ضرر دی څنګه چې مخکې ماده کې تیر شو ضرر الاشد يزال بالضرر الاخف نه روان دی ما پسې ماده کې روان دی نو دغه شان صورت کې به ضرر اخف برداشت کو ضرر اشد چې دا بدفکو مثلا دا ضرر خاص به برداشت کو عام بدفکو او دغه شان ضرر اخف به برداشت کو اشد بدفکو وجه دا چې عقلم تقاضا دا کوي لکه یو سړی تبلو وی چې وام به خامخا دوه څه بیړې دی وامه که یو نه هغه ورته څه وایي یو مې ووایه ها که دا یو تیزه وه د دوه په مقابله کې بیا خو دغه یو شده ده به یو دوه مې ووایه چې خفي کم از کم نو عقلم تقاضا دا کوي چې مفاد عامه ته دې وکتل شي او خیل دې وساتل شي د اشد ضرر خیر دی که په مقابله کې یو کس ته ضرري خیر دی که په مقابله کې هغه ضرري اخف وي تفریعاتي دا من قدري کې ویلي دی یو سړي د کور دیوال لارې ته ټیټ شوی دی او قریبه دی چې راوغورځېږي نو قاضي به دې سړي ته وایي چې به دیوال دې سټ کوه که دې نه بس هم راوغورځېدلو مثلا ویلې وه هلته قدرۍ کې په دې سړي باندې به زمان راځي ښه جي بله مسله ذخیره اندوزي چې ده که نه تاسو ته پته ده دا منه د شریعت کې وعیدات پرې راغلي دي اوس یو سړی مال اخلي او ځان سره جمع کوي خپل مال یې دی نه خرڅوي نو اوس ده مانی شرعي طور به قاضي به ده باندې کچري مفاد عامه ورته ضرر خلکو ته ضرر نو قاضي به دې سړي جبر کوي ورته وایي دا سامان خرڅ که که نه یې خرڅوي قاضي به یې خرڅوي نفس مسله ده وجه څه ده هغه دا چې یو طرف ته مفاد عامه ورته ضرر دی او که نه یې خرڅوي او که به ده باندې زبردستۍ سره خرڅوي ده ته ضرر دی خو ده د ضرر خاصه دی او ټول خلکو ته کم ضرر او ضرر عامه او قاعده مو ویله چې ضرر عامه په وجه به ضرر خاصه برداشت کو دغه شان درېیمه مسله تسعیر چې دی د اشیاو ریټ مقررول دا پردي حق کې تصرف کول دی دا ټیک نه دی یو سړی دی خپل ملک کې دی 200 روپۍ خرڅوي خوښې ده خو چې کله عامو خلکو ته د دې په وجه ضرر او اجارهداري قایمه کړې وه منماني کوله فاحش ریټ سره شی خرڅولو نو حکومت دخلاندوزي کولی شي چې ریټ ورته مقرر کړي دی نه بېګران نه خرڅي نه دلته یو طرف ته ده ته ضرر دی ریټ ورته مقرري او که مقرر یې نه کړي خلکو ته ضرر دی نو یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام څلورم مسله دا د فقهاو ذکر کړي لیونی چې دی په ده باندې پابندي لګولی شي د بیې شرع خلکو ته ضرري همدغه شان مفتی دی او غلطې فتوی ورکوي په ده باندې پابندي لګولی شي نا تجربه کار ډاکټر دی په هغه باندې پابندي لګولی شي علاج به د خلکو نه کې نو په ده پابندي لګول دیو ته ضرر په دیو پابندي لګول صرف دیو ته ضرر دی او مقابله کې بل غټ ضرر دفع کېږي چې هغه مو خلکو ته دی د مالوچو مارکیټ دی پنځم تفریح مالوچو یا د کپړې مارکیټ دی یو سړی راځي هلته به کې تنور لګوي یا به کې یو لوهار کار شروع کوي نو قریبه ده چې سپرغۍ وغیره لاړی شي او مالوچو ته ولګي او دا ټول مارکیټ تباه شي نو دا سړی به د دغه کار نه منع کولی شي تنور به نه لګي لوهار ته به وایي لوهاري به دلته نه کې ضرر خاص دی وجه سره ضرر عام دفع کوو فقهاو لیکلي شپږم کله چې یو کور اور واخلي او ورپسې د هغې د وجې نه بل کور اور اخلي او بیا ورپسې بل اخلي همدغه شان سلسله روانه ده نو فقهاو لیکلي دي چې یو کور ورته وران کوي نو چې کله هغې ته اور راورسېدلو نو د یو کور په واسطه بل ته رسي نو بس واسطه ختمه شوله اور به بند شي بقیه کورونه به د اور نه بچ شي دلته د چا کور چې وران کو هغه ته ضرر خاص دی
خو فائدې دا ده چې دفع د ضرر عام را لکه وبه دغه شان نهر دی ټولو خلکو ورپسې مفاد وابسته دي د صفایي یا د بل څه د غرض په وجه باندې اوبه د بل چا ذاتي ملکیت ته فقها وایي واړوئ خیر دی د چا ملکیت ته چې اوبه دې واړولې د نهر نو د هغه ته ضرر دی خو دفع د ضرر عام کېږي نهر به بچ شي همدغه شان صاحب د هدایي مسله ذکر کړې بلکې قدرت کې ده کفارو د مسلمانانو بچي به تور ډال ونیول مسلمانان به په غشي ولي کنه ولي به نیت چې دې کنه نیت دا به د کافر د اشتلو کوي او صاحب د هدایي دغه ځای کې وایي سړی بقدر الوسع مکلف دی وس دا دی چې په نیت کې کم از کم امتیازو کو چې موږ مسلمانانو بچی نه ولو بلکې کافر ولو نه یو طرف ته مسلمانانو بچی لګيږي ضرر خاص ته بل طرف ته دفع د ضرر عام راځي نو بس قاعده نمبر 26 ماده نمبر 28 الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف ضرر اشد به زایل کیږي به ضرر اخف سره مخکې قصه ټوله وشوله بل تعبیر یختار اهون الشرين بل تعبیر د اذا اجتمع ضرران اسقط الاصغر الاكبر اصغر ضرر چې دا به اکبر ساقطي څه معنا ضرر اصغر به برداشت کو او ضرر اکبر چې هغه به دفع کو مفهوم د قاعده کله چې د دوه ضررونو ترمنځ ټکراو راشي نو کوشش خو اول دا کو چې کوشش بدا کو چې د څه طریقې اختیار کو چې دواړه ضرر د فشي او کنه ټکراو یو خامخا پاتې کېدلو نو څنګه چې مخکې ماده کې ویل برداشت په کوړو کې ضرر غټ بلري کول تراته وای چې دواړه مقدار کې برابر دي معیار ته به وګورو نو چې کوم اشد دی کنه بدف کو وخب برداشت کو علامه ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې دا شی لیکلی فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير الضرر لا يزال بمثله كميل ولا دفع اخف الضررين بتحصيل اعظم الضررين فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومطلوبها مطلوب د شریعت سره ترجیح خیر الخيرين دو خیرونو کارونو کې چې کوم ډیر خیری هغه راجح شي اذا لم يمكن ان يجتمع جميعا دال چې کله دوړه نه حاصلېږي ورپسې ودفع شر الشرين چې دا دو شرینو کې چې کوم ډیر شر دی هغه به دفع کو کله اذا لم يندفع جميعا چې کله دوړه نه دفع کیږي دلیل د قاعده د بخاری حدیث ته تاسو ټول ذهن کې وي یو عربي راله او په جمعات کې بول شروع کړه قال حضرت ابو هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس خلق راغيرولو قريب هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل صحابه وتا دوه حرقوه على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء پریدي پریبولو بواړه وای کنه فانما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين تاسو غره وس یو طرف ته پاغه باندې د بول په درمیان کې بول بندول دي داغه ته ضرر دی او بل طرف ته جمعات پاک ساتل دي جمعات ګند کول ضرر دی دسی وایا نو داغه خیال ساتل چې دي کنه دا ډیر اهم دی په مقابله دي کې چې جمعات پاک پاتې شي ځکه هغه ته ضرر ملاويږي دی باندې ونه رسیدلې برحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا برداشت کړل چې جمعات کې بول کوي دي او دای برداشت نکړل چې د بولو په درمیان کې باغمانی بول بند شي وجه سره هغه غټ ضرر نو غټ ضرر به دفع کو پس هغه دی بولو کې وړو کې ضرر به برداشت کو جمعات کې ګنده شو ګنده دي شي اوس ته پاک کو بل نبی علیہ السلام مقصود ایمان د خلکو یعنی ښه اخلاق هم په دغه طریقه کېدل د خلکو زلون اسلام ته مایل کولو تفریعات ووري یو سلی د چا نظم کا واخستلا ټول مسلې مخکې موږ د تیری شوی او آبادین په وکړه او شفیع ته پته ولګیدل او شفیع په وکړه اوس دوه صورت دي یو دا د چې د کستو یو آبادی ورانه کا او شفیع شفقه دا هوته ته ضرر دی دویم
شفیع ته وایي چې سره د آبادۍ والا آبادۍ پیسې هم ورکړه دی کې شفیع ته هم ضرر دی خو د شفیع ضرر چې دی خف دی ښه دا به برداشت کو وجه څه هغه ته که پیسې دغه نه که پیسې زیاتې لاړې شي نو مقابله کې ورته آبادي میلاویږي نو الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف داسې به نه کوو چې به د آبادي ورانه کو دا ضرر اشد دی دریم مثال فقهاو ذکر کړي تاسو ته به شامي کې دیر شوي د یو سړي غوا ده چیلۍ ده د بل سړي په لوښي کې سر ونه ختلو نو اوس دوه طریقو کې یو طریقه کولی یا به غوا ذبحه کوو یا به دا لوښی ماتو بله څه طریقه نه کېږي نو اوس حکم دا دی که دا لوښی قیمتي و د دغه حیوان نه حیوان به ذبحه کو لوښی به روغ روباسو او که حیوان قیمتي و بیا به لوښی مات کو ها دومره به پردي لوښي کې سر نه ختی دی نو که لوښی مات کو غله به تاوان ورکوي او که د ده په دې لوښي کې د پردي حیوان سر نه ختی و دا به داسې صورت جوړ کړو چې هغه لوښی قیمتي وی به ته وایي حیوان ذبحه که خو تاوان به ورته ورکې فقهاو بل مثال هم ذکر کړی دی د یو سړي چرګ دی چرګ قیمتي هیرې وخوړله نو حکم دا دی چرګ ورته ذبحه که تاوان به ورکې او که داسې شی خوړلی و چې چرګ نه قیمت کم و چرګ قیمتي و بیا به دا چرګ والا هغه ته تاوان د دغه شي ورکړي ښه جي یو سړی دی په هغه باندې د ورونو خویندو چې غریبانه دي نفقه لازمه ده دلته وګوره هغه ته ضرر دی ښه نفقه به لازمي خو دې نه بل غټ ضرر دی که نفقه نه کوي هغو د لوږې نه مري ضرر الاشد یزال بالضرر الاخف ښه جي همدغه شان یو سړی دی میراث کې ورته ځمکه میلاو شوله جوړه یې کړه نو هغه شان مثال دی کوم چې شفیع والا تېر شو مستحق د دغه ځمکې څوک راووتلو اوس به ګورو دا کوم آبادي پې کړې ده دا قیمتي ده که ځمکه نو که ځمکه قیمتي وه هغه ته به ووایو مستحق ته چې دې کس ته د آبادۍ پیسې ورکړه او که چېرې آبادي قیمتي وه بیا به ده ته ووایو د ځمکې پیسې